صلی الله علیه وسلم غني بیبیانې وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به انصاف کوي. بل خبره درته وکما څومره صحابه کرام چې موجود دي کنه په دې کې به تا ته داسې صحابي صرف د یو نه ما سوا میلاو نشي چې هغه یوه ښځه کړي. حضرت صرف یو صحابي دی حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ غالبا چې دغه صرف یوه ښځه وه. نور د ټولو صحابه کرامو 2 او 3 او 4 ښځې یوه ښځه پکې د یو صحابي نه وه چېرته. قرآن شروع د 2 نه کړي د مثنى و ثلاث و رباع 2 2 3 3 او 4 ټیک ده. چا چې طاقت یې کولی شي کوئ 4 ښځې. تېر ورځ کې ما ته یو ټلیفون شو د پېښور نه. ما ته ټلیفونونه ډېر زیات کېږي. یوه زنانه وایي مولانا صاحب جي ما له څه وظیفه راکړه او ډېره سخته په ژوند کې تنګه شوې یم. ما ولې خیر دی؟ مسله دا ده چې خاوند مې د 2مې ښځې سره تعلق دی. دا لوی شی رخ کړی دی چې بس 2مه ښځه وشه بس تبه. دا د هندواني رسم دی. هندوانو کې یو سړی د هر څومره ښځو سره تعلق ساتلی شي خو 2مه ښځه نشي کولی. ناروا تعلق دې ساتي هر څومره ښځو سره خو 2مه ښځه نشي کولی. کار دا چې الله چاله طاقت ورکړی چې دی وکړي ښځې شرعي طریقه ده او نه پکې د اولې ښځې نه اجازت شرط دی چې ورکه زه به هغه رضا کړمه. نه تا ته شریعت اجازت درکړی دی خو انصاف پکای کو په ځان دې دا ګمان نه وي چې یاره زه انصاف نشم کولی کو بله ښځه وکړم بس دا بله بیا پرېږدم. ډېر بدبخته داسې وي چې یو ښځه وکړي هغه زړه پرېږدي نه بیا یې نه طلاقوي او نه ورته ښځه وایي. یار یا طلاق ورکړه او یا یې ښځه کړه. بېګا یو ځای کوم ټلیفون راته وشو ما سره کسان ناستو ما سره خبرې کولې پېښور نه. نو ما ورته په جواب کې دا وي مې طلاق ورکړه طلاق مې بالکل طلاق ورکوه په دغه کې شان مصروف وم هغه بار بار ټلیفون کو. نو ما ورته مې طلاق ورکوه طلاق. دغه کس خندل ما ته کتل چې دا مولي صاحب څه وي دی خو چې طلاق ورکړه ښځې له. نو ما چې ټلیفون بس کړ نو ما ته وایي مولي صاحب خبرې خو نورې کوو خو دا خبره مې وختي راځي پړه کې زیات راځي دا خلکو ته لا ته څه وایي ته خو هغې سړي ته وایي چې طلاق ورکوه. مې ته په خبره پوه نه شوې که نه هغه راته وي ښځه مې ده خو 2مه ښځه مې کړې ده هغې بلې له زه پیسې ورکوم هر څه نفقه هر څه وله ورکوم خو بس نور حق یې نشم پوره کولی. نو زړه مې نه غواړي پیسو ته یې ضرورت یې هغه وله ورکوم خو نور حق یې نشم ادا کولی مینه مې ورسره نشته دی. نو زه څه چلو کوم طلاق ورکړم کو داسې وساتم. ما ورته مې طلاق ورکوه طلاق مې دا طلاق لفظ ما په دغې ځای کې وي چې د هغې حق پیسو ته د هغې حق نشي ادا کولی زه وله خرچه ورکوم. زه چې هغه په کور کې نشم برداشت کولی جدا کور مې طرح کړی 3 بچي مې ورسره هم دي پیسې ولې لېږم چې زه دغه خرچه درکوي. ما ورته مې طلاق ورکړه په دې باندې ته ګناهګار یې. نو یا خو د دواړو سره بیا یو شان انصاف کوه چې انصاف نه ورکوي طلاق ورکوه. دا طلاق راستولي الله دې دي چې د ښځې او خاوند ژوند نه کېږي نو د یو بل نه دې څه شي جدا شي. د ښځې او د خاوند ژوند نه کېږي د یو بل حقوق نشي ادا کولی یو بل نه دې څه شي جدا شي. دا زموږ پښتنو خلکو یو لوی څیز د دې طلاقونه جوړ کړی دی. ښځه به ما نه یې فرېږدم او نه یې ښځه کوم نه یې فرېږدم او نه دا درته لوی د غیرت خبره ښکاري چې نه یې فرېږدي او نه یې ښځه کوي نو شرم به درله جوړ کړي نو بیا باړو خلاصېږي نه نو بیا وایي ولې ما یې دغه کوم. دا نه ګوري چې زیاتې د چا د طرفه موجود دی زیاتې خو زما د طرفه موجود دی ولې ورته ښځه نه وامه ولې نه طلاق ومه. شریعت حکم دا نه دی شریعت د هرې خبرې حل ویستلی دی د هرې خبرې حل رستلی دی. نو خبره مې څه پورې کوله د نبي علیه صلات وسلام غني بیبیانې وي نو نبي علیه صلات وسلام به انصاف کوي. بله خبره درته وکړمه څومره صحابه کرام چې موجود دي که نه په دې کې به تا ته داسې صحابي صرف د یو نه ما سوا میلاو نشي چې هغه یوه ښځه کړي. حضرت صرف یو صحابي دی حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ غالبا چې دغه صرف یوه ښځه وه. نور د ټولو صحابه کرامو 2 او 3 او 4 ښځې یوه ښځه پکې د یو صحابي نه وه چېرته. قرآن شروع د 2 نه کړي د مثنى و ثلاث و رباع 2 2 3 3 او 4 ټیک ده. چا چې طاقت یې کولی شي کوئ 4 ښځې. تېر ورځ کې ما ته یو ټلیفون شو د پېښور نه. ما ته ټلیفونونه ډېر زیات کېږي. یوه زنانه وایي مولانا صاحب جي ما له څه وظیفه راکړه او ډېره سخته په ژوند کې تنګه شوې یم. ما ولې خیر دی؟ مسله دا ده چې خاوند مې د 2مې ښځې سره تعلق دی او خفه په دې باندې یم که نه چې په دې ګناه باندې مفتلا دي نو زه یېرېږم چې مالم الله بچي راکړي نو سبا به دا ګناه زما د بچو نه وځي په دې باندې پریشانه یم
نور څه فکر را سره نشته دی خو پریشان په دې چې د هغې تعلق هم غلط قایم دی د یو بل سره او اوس دې ته جوړ دی چې نکاح کومه نو ما ورته په جواب کې مې اجازت وکړه چې نکاح وکړي اجازت ورته ورکړه چې دویمه نکاح وکړي خبره یې خوا دې خوا کوله ملا صاحب دا ممکنه نه ده خو څه وظیفه راکړه چې کټار شي دا ممکنه نه ده دا اجازت نه ورکومه ما چې دا اجازت نه ورکړه په وظیفو راګرځیم نه زه تاله وظیفه درکمه بس ټلیفون مې ته کټ کړو ښځه دا لوی شی رخ کړی دی چې بس دویمه ښځه وشه بس تبه دا د هندواني رسم دی ښه هندوانو کې یو سړی د هر څومره ښځو سره تعلق ساتلی شي خو دویمه ښځه نشي کولی ناروا تعلق دې ساتي هر څومره ښځو سره خو دویمه ښځه نشي کولی شریعت څه وایي طاقت دې شته وکړه دویمه ښځه درېیمه وکړه څلور وکړه